الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، نن به یو ضروری مسئله دا بیانو. مسئله صدا مسئله دا چې کومو زنانو سره نکاح دا جایز نه دی. د قرآن پاک آیت ته ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هغه خود سره ستاسو نکاح جایز نه دی کوم سره چې ستاسو پلار او نکاح دا نکاح تړلې وي، یعنی هغې سره ستاسو نکاح دا جایز نه دی. چړوان دی د دینه مخکې چا کړي نو خیر دی، خو ګورې دا حکم اوس راغی د دینه بعد کې چا سره داسې زنانو سره نکاح دا جایز نه دی، ځکه چې دا کار د بې حیایۍ دی او دا د الله تعالی د ناراضګۍ دی او دا ډیره بده لار ده. د دې نه ځان وساتئ. الله تعالی دا حکم نازل کړ. نو اوس کومو زنانو سره نکاح جایز نه ده؟ دا په دوه قسمه باندې دي. یو هغه زنانه دي چې هغې سره بالکل عمري نکاح دا جایز نه ده، او دویم هغه زنانه دي چې هغې سره تر څه وخته پورې نکاح جایز نه ده، بیا ورسره نکاح دا جایز ده. خو نن به موږ هغه بیانو چې کومو سره چې کومو سره ټول بالکل عمري ټول عمر نکاح جایز نه ده. موږ به نن هغه مسله بیانو. کومو زنانو سره چې بالکل عمري نکاح جایز نه ده هغه دا دي کې لومبې مور ده او د مور ده دغه شانتې ځان دې سره نکاح جایز نه ده بالکل عمري. د پلار مور ده دې سره نکاح جایز نه ده دغه شانتې پیزه. د نوسي لور سره نکاح جایز نه ده او نه د نوسۍ لور سره نکاح جایز ده او نه د هغې اولاد سره نکاح دا جایز ده. د مور خویندو سره نکاح جایز نه ده او د پلار خویندو سره هم نکاح جایز نه ده. دغه شانتې رویرو سره نکاح جایز نه ده او د هغې اولاد سره هم نکاح جایز نه ده. خرزو سره هم نکاح جایز نه ده او د هغې اولاد سره هم نکاح جایز نه ده. همدغه شانتې رضاعي مور سره کم چې ماشومتوب کې ماشوم له پی ورکړي وي، ماشومتوب کې پی ورکړي وي، هغې سره نکاح جایز نه ده. رضاعي خور سره هم نکاح جایز نه ده، نه خپلې سکه خور سره نکاح جایز ده او نه رضاعي خور سره دا نکاح جایز ده. دې سره نکاح بالکل عمر کې هم جایز نه ده. خواښې سره نکاح جایز نه ده، یعنی هغه خواښې هغې ته وایي چې ستا کومه ښځه وي د هغې مور سره نکاح جایز نه ده. په دې صورت کې چې کله تا دې جینۍ سره نکاح وکړه اوس د هغې مور سره ستا نکاح دا جایز نه ده. میرنۍ لور سره نکاح جایز نه ده. میرنۍ لور هغې ته وایي چې یو سړي یو ښځه وکړه او هغه ښځې سره خپله لور د بل میړه نه راغله. اوس د دغې سړي که د ښځې سره نکاح کړي وي نو د دغې ښځې د لور سره د دې سړي دا نکاح اوس جایز نه دی. دغې ته میرنۍ لور ویلی کېږي. د زوی ښځې سره نکاح دا جایز نه ده. د زوی ښځې سره نکاح دا جایز نه ده بالکل عمر کې هم یو پیر هم جایز نه ده. د پلار ښځې سره هم نکاح جایز نه ده او د نیکه ښځې سره هم نکاح جایز نه ده. دا یو څو مسائل دي، دا واورئ او نورو خلکو ته ضرور ورسوئ. اکثر خلک په دې کې خطا کیږي او داسې نکاح وتړي چې هغه جایز نه وي، یعنی هغې سره نکاح جایز نه وي او دغه خلکو سره نکاح وتړي. نو دا په تاسو باندې لازم دی چې دا نورو ملګرو سره شیر کې خپل هم واورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کې چې هغې هم د دې نه پیدا واخلي او دا خبره
هر یو مرګري خپل مرګري ته ورسوي، خپل دوستانو سره دا شیر کی وما علینا الا